حضرت مولانا عبدالواسع صاحب ادام الله حیاته تا شاغر راسي خپل عالمانه وینا درنو حضار تا ورواوروي تشریف راوړي انتهایی قابل قدر شخصیت حضرت مولانا عبدالواسع صاحب ادام الله حیاته. سوند هغه مخصوص سټیج د سوند سٹارټ کی هغه مایکونه باندې. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عظیم الشان صدر او پر سٹیج باندې تشریف فرما قائد ملت اسلامیہ او قائد پی ڈی ایم امیر مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیہ او نور پدی جلسه کې ناس انتہائی قدرمن علماء کرام او طلباء عظام او د علاقې او د سیمې مسلمانانو ورونو په دغه موقع باندې چې ونیمه بجای او خلک د قائد په انتظار وي نو لهذا تقریر زما د پاره مناسب نه دی اور بیا زما غاړې هم خراب دي لہذا یو خبره کوم دا کم علما چې دا نن د هغه ځای د طالبان او د علما ناش دا نن دستار بندي کوي قائد محترم د دوی دستار بندي د پاره راغلی دی بظاهر خو خوشحالي ده لیکن په حقیقت یو داسې میدان ته موږ ووځو قائد محترم نن لمر دغه عهد چې ما خو جمعیت علماء او ما خو دا میدان ته دغه ځای در ورسو لہذا نن زه تاسو ته دا میدان حواله کوم او د تاسو څخه دغه عهد چې دا نن چې کوم پټکای موږ تړو دا پټکای به دغه تر د پټکي تقاضا پر کوو لکه څنګه چې قائد محترم لکه څنګه چې زموږ اکابرین او موږ ته کم هدف او کم میدان کړی دی لہذا دا نن که موږ د دغه عهد وي موږ ډېر مشکل میدان ته ووځو لہذا موږ به نن عهد کوو چې موږ به هم هر یو فضل الرحمن یو او میدان به ووځو د یهودیت او د نصرانیت به دغه کې مقابله کوو لکه چې نن په دغه خاوره کې نن په دغه خطه کې یهودو پرتهیه کړې وله په اسمبلیان کې څونه هم قانون سازي کړي هغه قانون سازي د اسلام په خلاف باندې هر قانون سازي چې راځي په دا پارلیمنت د پاکستان د خود مختارۍ په خلاف او د اسلام د ناکامۍ په خلاف باندې او د غیر د رکاول په خلاف باندې لیکن الحمدلله قائد چې کله بیانات روانوله ما هو خلقو دا فهم نشي کولای نن مشته معلومه سنن د دنیا باندې عیان شو او نن د مسرور صاحب چویل چې دوا یعنی حلته ملا هیبت الله دی او دلته فضل الرحمن دی لہذا نن که موږ وګورو علما او موږ تاسو میدان دغه را برابر کړ نن په پاکستان کې
د تمام سیاسی جمهوری قوتو قیادت نن د مدرسې فارغ التحصیل خلق کوي لہذا نن موتا ته دغه دا پاکره دي دا به پر مخ بړاوي دا به چلوي دا به تر اخره پورې تر یوم القیامت پورې چلوي او په افغانستان کې د پوره امت مسلمه قیادت چکی او د دنیا د سپر طاقت سره چې هغه په ټیبل باندې راولي هغه هم د مدرسې فارغ التحصیل ملا برادر یا ملا حسن یا بل ملا حسن لہذا دغه عهد غواړي او دا عهد کوو چې نن قائد د محکمه ده موږ به دغه عهد پر کولو کوشش کوو او که کوو نو لاس پورته کاسئ ګرد د عهد وکاسئ الله جل جلاله دغه قرباني او د عهد او موږ د خپل توفیق راکړي چې موږ د خپل قائدینو او د خپل اکابرینو په نقش قدم باندې ولاړ شو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين